خزه ډیره ظالم. یو سړی هغه خزه ډیره ظالمه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله. اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. خاوند به ته تپوس کوله چې ښځې ته چېرته ځې؟ چې دغه زیارت لزما او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویل نن خو دې آوازم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوندم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و؟ دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپو ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو دی کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو دی هغه انګریزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر کړه. چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه. چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ. ویل هغه خو بیا راغی، هغه مړی دا دی پروت دی. بلې ورته دروازې ته کړی و چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه. بلې ور 4 واړی چې پې لېږلي دي، اخیری چې لېږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوره سمې غورځوه سیند ته. چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي. وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې؟ هغه یې مړ کړی. چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي. وایي وی الله اوس میان هم نسی، آیم مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی، ویلا سر دې مړه اوچت کو،
آیم مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته وې چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه، جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی، بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو، بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی، بیا مې مړ کو، بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو، دې خوا راتلو، بیا مې مړ کړو. سړي وله 100 روپۍ ورکړه. که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی